بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو حجرې ته په خیر راغلی. خوږو کتونکو د روژې زبرګه میاشت روانه ده او زمونږ وجودونه چې کوم دی دا تقریبا د روژې سره عادت شوي دي. په بی بی سی اردو سرویس باندې ایمن خواجه یو زبردست تحقیق لیکلو. دا په 17 اپریل 2021 عیسوي باندې چاپ هم دی او که دا تاسو په ګوګل باندې سرچ کول غواړئ نو اوس خو دنیا د پټو پناه خبرو دنه اوس چې څه دي د هغې ټیک ټاک ریکارډ پاتې کیږي. نو د دې آرټیکل هیډینګ دی روزے کا انسانی جسم پر کیا اثر پڑتا ہے. په دې کې زبردست خبر دا کوي چې یاره په اولنۍ 2 روژې چې کوم دی د انسان وجود ته سخت دی، بیا وروستو د 2 نه د 8 پورې چې کوم دی ورو ورو دا وجود عادت کیږي، د 8 نه پس چې کوم دی نو بالکل وجود د دې روټین سره عادت شي. خو په دې کې چې کومه زبردست خبره ساینټیفیکلی پروف ده هغې پکې د یو ډاکټر حواله ورکړې ده. بخښنه غواړم چې د هغه ډاکټر نوم ما راونغستی شو خو تاسو دا ګوګل کولی شئ. په هغې کې وایي چې د 14 ورځو نه بعد چې کوم دی کله یو انسان فاقه کشي کوي هغوی د روژې خبره نه کوي، هغوی دا خبره کوي چې کله یو انسان په فاقه مقصد خپل د ورځې د روټین خوراک چې کوم دی دا پریدي او ماسخوتن کې یا په سحر کې لږ خوراک کوي، د ورځې پکې دا خوراک پریدي او دا فاقه کوي. نو دوی وایي چې د 14 ورځو نه بعد د انسان د 30 ورځو پورې نو موږ به دا 14مه روژه والو او 30مه روژه به والو. د 14مې روژې نه شروع شي د 30مې روژې پورې د انسان د وجود چې څومره کاله دا ثابت کال چې د کوم خوراک کړی ثابت 11 میاشتې 10 میاشتې هغوی خو 11 میاشتې یادوي خو موږ به په خپل روژې طرف ته راشو. موږ چې کوم ثابت 11 میاشتې خوراک کړی دی نو په دې خوراک کې زموږ په وجود کې ورسره سره زهر هم جوړیږي. نو وایي چې د 14 روژو نه بعد د 30 روژو پورې د 14 ورځو نه بعد د فاقه کشۍ نه د 30مې ورځې د فاقه کشۍ پورې د وجود نه دغه زهر وځي. دا ساینټیفیکلی پروف ده. موږ به اوس روژې له دا خبرې راولو. موږ سره نن ډېر قابل انسان یو ډېر ښکلی عالم مولانا هارون رشید صاحب په سټوډیو کې موجود دی. هارون رشید صاحب اول خو زه تاسو ته په خپل پروګرام کې په خیر راغلی یم، حجرې ته په خیر راغلی او خپل لنډ شان تعارف ته دې کتونکو سره وکړئ. جی امجد علي صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه. تاسو موږ له په خپل پروګرام کې شرکت کولو موخه راکړه او ستاسو هم دا کوشش دی چې یاره په سنه څه طریقه باندې خلکو ته دیني معلومات هغه میلاو شي نو الله پاک دې تاسو ته دې اجر درکړي. او زما نوم هارون رشید دی او زه د وفاق المدارس العربیه پاکستان ملتان نه فارغ التحصیل یم او زه په یو نجی اداره کې د شعبه اسلامیات سره منسلک یم. مولانا صاحب د آخري عشرې عبادت چې کوم دي په دې باندې لږ شانتې مختصر رڼا وغورځوئ. چونکې د رمضان مبارک ټوله میاشت چې ده د هغې هر یو ګړۍ هر یو لمحه هغه د رحمت ته د مغفرت ته په هغې اجر و ثواب بنده ته میلاویږي. خو بیا د رمضان مبارک د اخرنۍ عشره چې ده په دې کې بعض عبادت داسې دي چې هغه د دغې عشرې سره خاص دي او په دغې یو څو ورځو کې چې دي هغه مخصوص دي او د اجر و ثواب په لحاظ باندې چې دی هغه ډېر زیات دي، اجر و ثواب پکې میلاویږي. او چونکې دغه اخرنۍ عشره چې دی ته آخر عشره نار جهنم د براعت عشره ورته وایي چې الله پاک پکې د جهنم د اور نه د براعت اعلان چې دی هغه د بندګانو دپاره هغه فرمایي. نو په دغه عشره کې زموږ سره یو عمل چې دی هغې ته اعتکاف وایي چې دغه اعتکاف چې دی دا د رمضان مبارک په 21مه روژه باندې په 21مه روژه باندې هغه د انور د خطو نه مخکې هغه شروع کېږي چې معتکف به د اعتکاف کولو هغه نیت وکړي او د 21مه روژه باندې به د انور ډوبېدو نه مخکې اعتکاف ته هغه به کینی. او بیا خو د اعتکاف اقسام دی خو چونکې موږ د هغې اعتکاف نه به هغه بحث کوو چې کوم په دې اخرنۍ عشره کې دی او د 10 ورځو اعتکاف دی او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم معمول هم او د نبي علیه صلات وسلام عادت مبارکه هم دغه په رمضان مبارک کې به په اخرنۍ عشره کې اعتکاف هغه به یې کولو. نو دغه اعتکاف چې دغه د نارینهو دپاره چې هغه په جومات کې د خپل محلې په جومات کې نارینه چې دغه اعتکاف کوي او زنانه چې دی هغه په خپلو کورونو کې یو ځای دی هغه ورله مخصوص کړي او اعتکاف نیت دی هغه وکړي او د 21مې روژې نه به هغه د انور ډوبېدو نه مخکې اعتکاف ته به هغه کیني به. او بیا دغه اعتکاف چې دی دې ته د سنت مؤکده عمل دی او سنت مؤکده عمل هغې ته وایي چې هغه په محله کې چې دی هغه یو کس ادا کړي نو د ټولو غاړه چې دی هغه آزاده به شي او که چې د محله کې یو کس هم هغه ادا نه کړي نو ټوله محله چې دی هغه به دې سره ګناهګار هغه به ګرځي. او د سړو په نسبت باندې اعتکاف د زنانو چې دی هغه ډېر زیات آسان دی چې زنانه په کور کې ځانه د اعتکاف یو ځای چې دی هغه خاص کړي په هغې کې اعتکاف په نیت باندې هغه کینی او که د کور څه کارونه وي د زنانو نه په هغې کې مدد هم اخیستی شي. مطلب په اعتکاف په ځای کې هغه ناسته ده کور زنانه چې دی هغه ځای ته دې پسې راشي
او هلته سکار کولي، مثال ته ترکاري پخولي، څه څیزونه چې دا تیارول، په هغه ځای کې چې کوم اعتکاف ته ناست وي په هغه ځای کې هغه تیارولی شي. او خو په دې کې به د یو مسلې چې د هغه خیال ساتل ضروري د زنانو دپاره چې کله د زنانو د ماهواري بیماري په دغه اعتکاف په حالت کې چې دغه شروع شي، نو اعتکاف په دې سره د هغوی چې دغه فاسدېږي هغه ختمیږي، نو دې اعتکاف چې دی به دغه څیز باندې هغه بیا ختمیږي. مولانا صاحب شب قدر مونږ اکثر دا اورو کنه، ډیر شي خلک کېدای شي زما په شان کم علمي ورته پته نه وي، نو دا شب قدر څه ته وایي او د دې فضیلت څه دی؟ د رمضان مبارک په شپو کې یوې شپې ته چې دی هغه شب قدر وایي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان مبارک نه مخکې چې کله صحابه کرام رضی الله عنهم ته به آواز نصیحت هغه فرمایو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ګورئ د رمضان شریف میاشت چې دی هغه را روانه ده او په هغه کې یوه شپه داسې ده چې هغه ډېره زیاته انتهایي اهم هغه شپه ده او ډېره زیاته د عبادت په لحاظ باندې ډېره زیاته بهتر شپه ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان نه مخکې صحابه کرام چې دي هغوی ته به د آواز وکړو، هغوی په دې باندې پوهه کړل چې ګوره ستاسو دغه شپې چې دي هغه چېرته ضایع چې دی هغه لاړ نه شي. نو دغه د شب قدر دا شپه چې ده دا هم د رمضان شریف په دې اخرنۍ عشره کې چې دی هغه موجود وي او په حدیث شریف کې چې دی هغه راځي چې تاسو د شب قدر دا شپه دا په ویترو تاقو شپو کې چې دی هغه تلاش کوئ، یعنې په 20 باندې 30 15 20 او 29 باندې دغه شپې چې دی هغه تاسو هغه تلاش کوئ. او فضایل خو چونکې دی په قرآن مجید کې هغه موجود دي، احادیث مبارکو کې ډېر زیات فضایل د دې شپې متعلق چې دی هغه راځي. سورة القدر کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې د شب قدر د شپې د عبادت دا د زرو میاشتو د عبادت نه هغه بهتر دی. نو مطلب دا چې یو بنده په دغه شپو کې الله پاک ته ودرېږي، عبادت وکړي، دعاګانې وکړي، ذکر و اذکار وکړي، کوم چې د عبادت قسمونه هغه عبادت چې دی هغه ادا کړي. نو مطلب دا دی چې لکه دې بنده د زرو میاشتو د عبادت نه چې دی هغه زیات عبادت هغه ادا کو. او په حدیث مبارکو کې هم ډېر زیات فضایل راځي او حدیث شریف کې هغه راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، چې څوک د شب قدر په شپه کې د ایمان سره او د ثواب په نیت باندې الله تبارک وتعالی ته ودرېږي، عبادت ادا کړي، نو د مخکیني ټول ګناهونه هغه معاف شو. بل یو روایت کې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي د الله رسوله که چېرته ما ته پته ولګي چې یاره دا شپه د شب قدر نو زه به دې کې چې دی هغه څه دعا غواړم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته دا دعا غواړه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني، چې الله تبارک وتعالی ته معاف کوونکی او ما ته چې دی هغه معافي وکړي. نو د شب قدر دا شپې چې دي دا ډېرې زیاتې اهم دي. که یو بنده په دغه د ټوله عشره چې ده په دغه ټوله عشره کې د شپې الله پاک ته چې دی هغه ودرېږي، نو دغه شب قدر دا شپه به ورته خامخایي هغه به حاصله شي. او کم از کم که ټوله شپه یو بنده الله پاک ته ودرېدی نه شي، نو کم از کم دومره چې د ماسوتن مونځ چې هغه د جمع سره دی ادا شي او د سحر مونځ د جمع سره دی هغه ادا شي، او په دې منځ کې په څه نه څه درجه کې د الله تبارک وتعالی څه عبادت چې دی هغه د وکړي، نو انشاءالله د ټولو شپې هغه اجر و ثواب هغه به ورته میلاو شي. مولانا صاحب لږ شانتې په صدقه فطر باندې هم رڼا وغورځوئ. صدقه فطر چې دی دا عبدالله بن عباس رضی الله روایت کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موږ باندې صدقه فطر چې دی هغه لازم کړه، واجب کړه، چې په روژې په میاشت کې د انسان نه کم کمی وشي، په کم کمی زیاتې ته وشي، نو د هغې د معاف کېدو دپاره صدقه فطر ده. او بل دا د فقراو مساکینو دپاره چې دی د هغوی د خوراک هغه انتظام دی، چې فقراو مساکین په دغه ورځ باندې د اختر په دې ورځ باندې هغه بیا هم په یو قسم په روژه کې یو قسم د هغوی په کورونو کې بیا هم چې دی هغه د غربت د وجې نه هغه روژئ، نو د دغه فقراو مساکینو سره چې دا همدردي ده او دغه صدقه فطر چې دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موږ باندې هغه لازم کړه. مولانا صاحب صدقه فطر څومره دی؟ صدقه فطر چې دا زموږ سره اصل کې د سوا په احادیث کې دې لپاره چې دی هغه لفظ د سوا چې دی هغه استعمال شوی دی، او سوا چې دا زموږ سره د غنمو په اعتبار باندې چې دی هغه 2 کیلو چې دی هغه غنم راځي. د غنم په اعتبار باندې چې کله یو سړی چې دی غنم ادا کوي نو 2 کیلو غنم هغه به ادا کوي. او که یو سړی چې دی هغه د وربشو او د کجورو او د وسکو په وزن سره چې دی هغه ادا کوي نو 3.5 کیلو هغه به ادا کوي. اوس په دې کې د دې خبرې لحاظ چې دی هغه پکار دی چې یاره کم یو انسان له الله پاک څومره چې دی هغه زیات وس ورکړی، څومره هغه الله پاک هغه له سرمایه زیاته چې دی هغه ورکړي، نو پکار ده چې کم څیز چې دی هغه ګران وي د هغې د لحاظ نه چې دی د هغې په مناسبت سره دی ادا کړي، چې په دې کې فقراو مساکینو ته به زیات هغه فایده. مطلب یو سړی چې دی هغه د هغه سره د مال دولت په اعتبار باندې د هغه سره لږ دی، نو هغه د غنم په اعتبار باندې چې دی هغه ادا کړي. کم داسې چې هغه الله پاک ښه وس ورکړی، نو پکار ده چې هغه د کجورو په مناسبت سره او د وربشو سره یا د وسکو په مناسبت سره 3.5 کیلو چې دی هغه به ادا کوي.
اوس په دې کې دا خبره هم قابل لحاظ ده چې کله موږ چې صدقه فطر هغه ادا کوو د غنم په صورت کې یا د وربشو په صورت کې یا د وسکو یا د کجورو، نو دا چې په کم ځای کې هم موږ اوسیږو د هغه ځای کې چې دی که په کم ځای کې انسان چې دی هغه اوسیږي، که په هر ځای کې دا غنم یا د وربشې یا د کجورو یا د وسکې چې دی هغه ورکوي نو هغه ورکولی شي. خو چې کله دا کم کس چې د صدقه فطر ادا کوونکی دی او دی د دې قیمت چې کله ادا کوي قیمت، نو په قیمت کې بیا اعتبار د هغه ځای چې په کم ځای کې دی اوسیږي. مثال په طور باندې یو سړی چې دی هغه په سعودي عرب کې اوسیږي، هلته چې دی هغه مزدوري کوي او دی وایي چې یاره زه صدقه فطر چې دی هغه د قیمت په اعتبار سره چې دی هغه ادا کوم، نو دی به قیمت چې دی هغه بیا د سعودي د هغه ځای چې کم درهم یا دنانیر وغیره هلته کم پیسې چلیږي او د هغه ځای د 2 کیلو غنمو څونه پیسې جوړیږي یا د وربشو څونه جوړیږي یا د کجورو یا د وسکو څونه جوړیږي، د هغه ځای قیمت چې دی هغه به ادا کوي. که هلته ادا کوي څوک موجود دی هغوی هم ورکولی شي یا د هغه په اجازت باندې که دلته پاکستان کې څوک وي او هغه ځای هغه پیسو قیمت یې هغه ولګوي، هغه دلته په پاکستان کې د هغې په اجازت باندې هغه هم ادا کولی شي. هارون رشید صاحب د صدقه فطر شرایط څه دي؟ صدقه فطر چې دی د هغې دپاره شرایط چې دی هغه دا دي چې صدقه فطر په مسلمان باندې لازم ده، په کافر باندې نه. دویم شرط ده چې صدقه فطر په آزاد باندې لازم ده، په غلام باندې نه ده. او دریم شرط ده چې صدقه فطر په صاحب نصاب باندې چې دی هغه لازمیږي. اوس صاحب نصاب چې دی هغه چاته وایي هغه څوک دی؟ نو صاحب نصاب هغې ته ویلی کېږي چې د انسان په ملکیت کې 52 تولې چاندي یا د هغې رقم چې دی هغه موجود وي. چې کله د انسان په ملکیت کې 52 تولې چاندي یا د هغې رقم چې دی هغه موجود وي، نو په دې کې کال تېرېدل چې دي هغه هم شرط نه دي. که د اختر په شپه باندې هم د انسان سره 52 تولې چاندي یا د هغې رقم چې دی هغه راغی د اختر په شپه باندې، نو په ده باندې صدقه فطر چې دی هغه لازمه شوه. اوس او دغه شانتې صدقه فطر په هغه چا باندې هم لازم ده چې هغه د نصاب خاوند وي یا که نصاب ورسره پوره کېږي نه، مطلب د نغدو په صورت کې ورسره نه وي خو لیکن د تجارت چې دی هغه وي یا داسې اسباب څیزونه چې دی هغه موجود وي چې هغه په یو کال کې استعمالیږي نه، په کور کې زاید څیزونه هغه موجود وي، مختلف چې دی هغه لوښي وي، فرنیچرې وي او په ټول کال کې چې دی هغه یو پیره هم استعمال نشي او د هغې قیمت چې دی هغه 52 تولې چاندۍ ته چې دی هغه رسي، نو دا کس چې صاحب نصاب هغه ګڼلی کېږي او دی به صدقه فطر هغه ادا کوي. اوس صدقه فطر چې دی دا چاته چې دی هغه ورکولی کېږي، نو صدقه فطر دپاره مصرف چې دی هغه مصرف دی چې کم مصرف د زکات دپاره دی. چې کم خلکو ته زکات چې دی هغه ورکولی کېږي، نو دغه صدقه فطر هغه خلکو ته هغه ورکولی کېږي. مطلب فقرا، مساکین، هغه خلک چې د هغوی سره د نصاب هم رقم هغه نه وي او مسافر وي، په چا باندې چې دی هغه قرضه وي، دې خلکو ته صدقه فطر هغه ورکول پکار وي. او دغه صدقه فطر چې دی په دې کې موږ د دې خبرې لحاظ چې دی هغه ساتو، په زکات کې هم په صدقه فطر کې هم چې موږ په دې کې خپل خپلوان چې دی هغه به مقدم کوو. د ټول اول به موږ ګورو چې دا موږ خپل خپلوانو ته چې دی هغه ادا کوو. که په خپلوانو کې داسې څوک چې دی هغه نه وي، نو بیا به موږ وګورو چې یاره زموږ په دې ګاونډ کې څوک وي، زموږ په محله کې چې دی هغه څوک وي، صدقه فطر به موږ هغوی ته به هغه ورکوو. او دغه شان صدقه فطر موږ په خپلوانو کې چې دی هغه خلکو ته نشو ورکولی چې د کومو خلکو نه موږ چې دی هغه پیدا یو یا کم خلک زموږ نه چې دی هغه پیدا وي، یعنی کم ته چې اصول او فروع هغه ویلی کېږي. اصول مطلب دا چې موږ د چا نه پیدا یو، مطلب لکه پلار، مور، نیکه، نیا، په بله چې په دې پسې کومې رشتې دي ټول ته موږ هغه نشو ادا کولی. او کم ته چې فروع هغه ویلی کېږي، یعنی کم چې زموږ نه چې دی هغه پیدا وي، مطلب زوی، نوسی، کړوسی، که د بچي چې دی هغه اولاد وي او که د لور چې دی هغه اولاد وي، نو دې ته موږ صدقه فطر هغه نشو ورکولی. د دې نه علاوه چې کومې نور رشتې دي، رور، خور، تندار، تروریانې، ماماګان، مامیګانې، ترګان، دې ته موږ صدقه فطر هغه ادا کولی شو. مولانا صاحب صدقه فطر په چا لازم ده او د چا د طرفه ادا کول پکار دي؟ یو پلار چې دی هغه د خپل نابالغ اولاد د طرف نه صدقه فطر هغه ادا کولی شي. د بالغ اولاد په پلار باندې لازم هغه نه ده. او دغه شانتې چې څنګه سړی صاحب نصابي، که دغه شان ښځه هم صاحب نصاب نو ښځه به هم صدقه فطر هغه ادا کوي. که اوس چې خاوند د ښځې طرف نه ادا کړي هم صحیح ده، او که یو پلار د زامنو په اجازت سره، د بالغ زامن دوی په اجازت سره چې دی د هغوی صدقه فطر ادا کوي، نو هغه هم ادا کولی شي. خو په ښځه باندې د خپل نابالغ اولاد د طرف نه صدقه فطر ادا کول هغه نشتی. خوږو کتونکو، یو زبردست ایکسپیرینس زموږ د ټولو روان دی. الله تعالی دې د دې د عبادات هم د ټولو مسلمانانو قبول کړي. د بل پروګرام پورې خپل کوربه امجد علي صاحب ته اجازت ورکوي. په لوی خدای وسپارم.